حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې په خانه کعبه کې دغلته ناست و، نو په دغې صحن د خانه کعبه کې یو څو کافران نور هم ناست و چې په هغې کې یو ابو جهل و، دویم ولید ابن مغیره او دریم عاص بن وائل او داسې نور ملګري دا سرداران د مکې چې کوم دا ناست دوی د نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل وی کو ته چېرته رښتینی پیغمبر یې که نه نو ته دا سپږمۍ دوه ټوکړې که داسې د څوارلسمې سپږمۍ راختلې وه داسې په ولاړه وه نو دا شپه وه دوی په عبادت کې مشغول او دوی د بوتانو عبادت کوه نبي علیه السلام د الله بندګي کوله نو دوی ورته وویل کو ته د الله تبارک وتعالی رښتینی پیغمبر یې زه دا سپږمۍ دوه ټوکړې کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل کو چېرته الله تبارک وتعالی داسې وکړي نو تاسو به ایمان راوړئ دوی ورته یا موږ به ایمان راوړو بلکل به موږ ایمان راوړو نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام د شهادت دا ګوته اسمان ته داسې کړه او د سپږمۍ ته یې مخامخ داسې کړی چې داسې کړه که نه سپږمۍ په منځ وچاوده دوه ټوکړې شوه یوه ټوکړه لاړه په جبل ابي قبیس باندې ودرېدله او بله ټوکړه لاړه په جبل قیقاعان باندې ودرېدله دا دوه غرونه دي هلته کې نو یوه ټوکړه د سپږمۍ یو غر ته لاړه او بله ټوکړه بل غر ته لاړه په منځ جوړه شوله د تمامې مکې خلکو ورته کتل لږ ساعت خو هم نه وه که نه لږ ساعت هم نه وه ځکه چې د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم دی که نه دومره ټایم مقدار کې دا دوه ټوکړې وي که دا خو کافي ټایم وي که نه تقریبا څه ګنټه ټایم به وي دا د مازدیګر او تر ماښام چې څومره ټایم نو د دومره ټایم په مقدار باندې دا دوه ټوکړې وه داسې دوه ټوکړې وه تمام مکې والا وکتل مکې والا وي تاسې کو که نه چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې جادو وکړو زموږ دا سترګې کار نه کوي دا کار نه کوي د زموږ په سترګو باندې نظربندي وکړه ده دوی داسې به وکړو که نه چې کم خلک سفر له تللی دی هغه واپس راشي د هغې نه به تپوس وکړو ځکه د نبي علیه السلام جادو خو په مکه والو چلېږي خو په ټول دنیا خو نه چلېږي وي که نه د هغې نه به تپوس وکړو نو چې کم خلک د سفر نه راغی او دوی ترې نه تپوس وکړو وی آیا تاسو هم دا سپږمۍ دوه ټوکړې لیدلې وه هغې ورته بلکل موږ دوه ټوکړې لیدلې وه بلکل موږ لیدلې وه خو بیا دوی د ضد او د عناد د وجې نه ایمان را نه وړو او د دې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی اقتربت الساعة وانشق القمر سپږمۍ په منځ باندې وشلېدله قیامت را نږدې شوی دی ځکه د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم دی چې سپږمۍ به په منځ دوه ټوکړې شو او هغه علامه واقع شوې ده اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت را نږدې شوی دی ځکه سپږمۍ په منځ باندې دوه ټوکړې شوه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر و دوی هر قسمه معجزه ویني که نه دوی دا جادو دی دا جادو دی نو دوی بیا هم په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان را نه وړو اوس دلته یو اعتراض راځي او هغه دا ده کوم قوم چې فرمایشي معجزه د پیغمبر نه غوښتې ده که نه دا د الله قانون دی ګوره د الله قانون دا دی چې هر پیغمبر له معجزې ورکړي او هغې معجزو باندې خلک ایمان راوړي د دې پیغمبر صداقت پکې خو چې کله خلکو فرمایشي معجزه غوښتې ده او بیا یې ترېنه انکار کړی بیا الله هغه قوم نه دی پرېښی بیا هغه نه دی پرېښی الله تبارک وتعالی لکه د صالح علیه الصلاة والسلام سره ډېر شي معجزې وې خو قوم ترېنه څه مطالبه وکړه وایي موږ له د دې ګټې نه اوښه پیدا کړه د دې نه راله اوښه پیدا کړه صالح علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تاسو فرمایشي معجزې مه غواړئ ګورئ که بیا خو ونه منله بیا خو الله نه پرېږدي بیا خو تباه کوي وایي نه موږ یې منو ته موږ له پیدا کړه نو د وچې ګټې نه الله تبارک وتعالی اوښه پیدا کړله